جی بالکل دی وخت کې زه مدین کې یم. مدین چې دی د ټراوټ میانو دپاره یعنې د یخو اوبو میانو دپاره ډېر زیات مشهوره سیمه ده. دلته چې دی نو په ټول سوات کې 400 فش پام او پای کې چې دی نو په 13 سیلابونو کې 250 فش پام چې دی هغه تللی دي. دلته د هغې څه مالکان موږ سره موجود دي چې هغوی لګیا دي یوه میاشت د سیلاب تېروتو نه وروسته هم لګیا دي خپل پام کوشش کوي چې هغه په سنسر ډول بحال کړي. دوی نه پوښتنه کوي څومره زیان شوی دی، څومره خلک بېروزګاره شو، دې سره معیشت ته څومره زیان رسېدلی دی. مشر خپل پیژنګلو را سره وکړئ او ستاسو څومره زیان شوی دی. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم امین الله دی او د زمزم ټراوټ فش پام آنر یم. تاسو د تاوان خبره وکړه. تاوانونه خو ډېر زیات شوي دي، د کروړونو په حساب کې شوي دي او زمونږ سره لکه په اجرای کې شپږ اته کسان 10 کسان دا خو زمونږ سره الریډي کار کوو، خو زمونږ سره ټچ کسان چې دي نو په زرګونو، ځکه چې موږ دا مهې سپلای کوو هوټلو ته، په دې هوټلې چلیږي. زمونږ سره ګاډي دي، هغې سره ډرایوران دي، هغې بیا د هغې سره بیا خپل مزدوران دي. نو مقصد چې زمونږ سره د زرګونو خلک چې دي هغه بېروزګاره شو. مهرباني بالکل تاسو ته پته ده. زما نوم عثمان علي د دې ځای اوسېدونکی یم، ټراوټ پارک اونر یم. بالکل زمونږ سره په هر فارم کې 10 نه 15 کسان چې هغه په کار وو. اوس زمونږ هم هغوی سره غم دی چې یاره مونږ خو بیا هم څه نسه یا به ځمکه خرڅه کړو یا به څه ګاڼې به وکړو، څه کیسه به کوو، خو کار مونږ سټارټ کړلی ځکه چې دغه زموږ روزګار و او دغه زموږ کار و، ځکه په بل شي باندې پوهېږو نو اوس هغه خلک چې دي هغوی اوس مونږ سوچ چې یاره هغوی به څه کوي، ځکه چې هغه به کم لاسو ته ځي او هغوی خو تاسو ته پته د 10-15 زره روپو دیاړیماران خلک وو، نو هغوی ډېر زر دوکه کېدی هم شي. بالکل د دوی وینا دا ده چې یاره ټراوټ میانو یا ټراوټ کبانو چې دا د یخو اوبو دي او په مدین کې به چې دی نو په زرګونو کیلو دا پیدا کېدل. په دوی وایي چې یاره موږ به په 100 کیلو دلته خرڅول او بیا به د هغې خوړلو له په زرګونو سیلانیان راتل. د دوی دا غوښتنه ده چې حکومت ته پوري طور پر دغه صنعت بحالولو لپاره ګامونه پورته کړي. جی